الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله مولانا العظيم. دا حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام او داغه د قوم سره چې کوم هغه مکالمه او خبره کړې ده دغه سلسله د سبقونو شروع ده. نو چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام قوم ته د قوم سره مناظره او مباحثه وکړه او دلایل او براهین په خپل مدعا باندې ابراهیم علیه السلام پیش کړه او د دلایلو په میدان کې قوم هار شو، پیل شو. جواب سوال جوابو کې بالکل پاتې راغی قوم. نو د ظالم قوم همیشه لپاره دا عادت دی او د جابرانو او ظالمانو همیشه دا دستور دی چې کله د دلایلو په میدان کې دوی پیل شي نو بیا جبر او ظلم نه کارېږي. نو چې کله د دلایلو په میدان کې پیل شو نو قوم راغون شو د جبر او ظلم لارې خپله کړه او ویل چې دوه خبرې دي، یا یې مړ کوي چې بېغمه شي، د غم نه به خلاص شو، او حرقوه یا یې اوسېږئ اور ته ور واچوئ نو چغې به کې چې ما درو باسئ زه د خپلې خبرې نه منکر یم. نو دا دوه کاره وکړئ. نو الله رب العزت فرمایي چې هغې خدا فیصله وکړه چې یا یې مړ کوي او یا یې اوسېږئ او بیا اتفاق په دې راغی چې زه اوسېږئ. نو د سېزلو حکم وشو. بیا د هغې دپاره پروګرام ساز شو، د هغې دپاره بټۍ سازه شوه، د هغې دپاره خشاکونه را جمع کول شو او بیا په هغې کې اور لګول شو او بیا هغه خطرناک اور ته به دی ورچئ څنګه لکه چې د هغه اور خواته خواږي په خپله باندې په 120 ګزه کې نږدې راتلی نه شو نو دی بیا ورته څنګه ورچولی وی. نو چلم ورته ابلیس وښوده چې دا به په ټال کې به وتړئ په منجنیق کې او ورو به یې غورځوئ او په هغه طریقه باندې هغې ابراهیم علیه السلام ور وغورځو. خو الله رب العزت اور ته وویل چې اوره ستا کار خو سوځول دي خو ته به ابراهیم نه سوځې. دا ښکاره خبره ده چې په هر یو شي کې تاثیر هله راځي چې الله پکې راځي. اور سوځول کوي خو چې الله ورته ووایي او که الله دې اور ته وایي سوځول به نه کوي بیا نشي کوي. فما کان جواب قومه، پس نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام هیڅ جواب یې نشه ورکولی. د جوابونو نه لاچار شو، کمزوری شو، میدان د مقابلې بیلو. الا ان قالو، مگر دای جوابو، الا ان قالو مگر دا وینا د قوم چې اقتلوه، مړ کوي دله، مړې کوي چې بېغمه شي، او حرقوه یا یې اوسېږئ په اور باندې. نو چې داسې دی اور ته ورنځې کوي نو دی به چغې کي زه د خپلې خبرې نه منکر یم. خبر خو نو خو چې هغه ابراهیم علیه السلام دی خبره کله وایي چېرته هم نه وایي.
فانجاه الله من النار پس خلاص کا الله پاک ابراهیم لره د اور نه خلاص. کله چې دوی اور ته ور وغورځاو ابراهیم علیه السلام د اور پر منځ کې ناست دی، خپه یې په خپاړه ولیده او ښه په تبه کې ناست دی، اور بلیږي چاپېره او دا پلار یې راغلی دی اور دې غاړې ته ولاړ دی. بیا هم پلار خوی که نه، کله چې اور ښه په کلار شي ابراهیم علیه السلام ته را روان شه راوځي نو لومبی د پلار سره ملاقات وشو. پلار ورته وایي چې یاره ربه زویه ستا رب ډېر زورور دی پته ولګي. وایي کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعوه د نبوت کړی و او رد په شرک یې کړی و نو چېرته ورسه پلار خوږه خبره نه وه کړې، دا خبره یې ورته وکړه چې یاره ستا رب ډېر زورور دی. او د مفسرینو لیکلي دي چې نمرود په خپله بنګله کې ناست و دا نظارې کوله اور ته یې کتل. چې کله ابراهیم علیه السلام راووته نو کس یې ورته راولېږه چې ابراهیم ستا د رب په نوم باندې ما 1500 غواګانې به زه قرباني کړم. ابراهیم علیه السلام ویل زما رب د مشرکانو قربانۍ نه قبلوي، ته یې کوه نو. فانجاه الله من النار پس خلاص کا الله ابراهیم لره د اور نه. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې مذکور کې لآیات لوی نخدی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې هغوی ایمان راوړي. د ایماندار قوم د پاره پدې کې غټې نشي هلکه اور او نه سېزل دا څنګه چل دی؟ دا یو لویه نښه ده، یو لوی عبرت دی. یو سړی دی تمام قوم یو طرف ته دی، یو سړی بل طرف ته دی او تمام قوم د ده د وجلو کوشش کوي، الله یې نه وجدي نشي وجلی. روح قوم دی د یو سړي مقابله کې هار شو، فیل شو. ابراهیم علیه السلام چې د اور نه راووته نو ابراهیم علیه السلام هغه خپل زوړ دعوت زوته ورته یې وویلې چې زما خبره همغه ده چې تاسو اور د اچولو نه مخکې کوله مې درته چې د یو خدای عبادت وکړئ او دا چې چا عبادت کوئ دا هیڅ شی نه دي، دا هیڅ نشي کولی، دا خو تاسو په خپلو لاسونو باندې تراشلي دي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. ویل ابراهیم علیه السلام قوم ته خامخا نیولي دي تاسو سوا د الله نه اوثانا بوتان مودت بینکم د پاره د مینې او محبت په منځ خپل کې فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعضا پس بیا په ورځ د قیامت به انکار وکړي بعضې د بعضو نه ویلعنو بعضکم بعضا او لعنت به ووایي خیرې به وکړي بعضې بعضو ته ومأواکم النار او ستاسو ځای اور دی وما لکم من ناصرین نه به ستاسو لپاره څوک مددګارانو چې د اور نه خلاص کړي. مطلب دا دی چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي ستاسو چې دا کم مذهب د بت پرستۍ ساز کړی دی د دې هیڅ بنیاد نشته. د دې یو بنیاد دی هغه دا دی چې د دې نه تاسو ځان سره یو منګړت مذهب ساز کړی دی د بت پرستۍ او دا دې لپاره تاسو ساز کړی دی
چې دې د وجې نه یو بل سره به کینئ پاسئ، یو بل سره به مړی ژوندی کوئ، یو بل سره به پروګرامونه او دعوتونه کوئ، او یو بل سره به تعلقات ساتئ، یو بل سره به ناستې پاستې کوئ، یو بل سره ډلې پاټۍ به کوئ. ستاسو د دې شرک د عقیدې او د مذهب بنیاد ده کوي تاسو، نور څه نشته. یا دا معنا ده چې د شرک دا بنیاد چې ایښودلی شوی دی دا په مینه او په محبت ایښودلی شوی دی، په مینه او په محبت باندې. ځکه چې یو قوم دی هغې کې نیکان صالحان بزرگان عالمان دي، هغه کسان مړه شو، خلک ډېر خفه شو، د ابلیس په لمسه باندې خلکو د هغې تصویرونه او مجسمې سازي کړي. هغه مجسمې په یو کور او په یو کمره کې کېښودې او خلکو به راته او د هغې زیارت به یې کو، د هغې ملاقاتونه به یې کول. او یو زمانه تیره شوه، نوی خلک راغی، د هغه مینې محبت په نتیجه کې هغې ته پوجې شروع کړې، نذرانې شروع کړې، د هغې عبادت یې شروع کړو. نو دا هم یو ترجمه مولانا شبیر احمد عثماني په واحد کې کړې ده چې انما اتخذتم من دون الله اوثانا، نیولی دی تاسو سوا د الله نه ځان دپاره بوتان، مودة بینکم، دا د وجې د مینې او د محبت د په خپل منځ کې چې دې په وجه باندې تاسو یو بل سره مینه کوئ، یو بل سره راټولېږئ، یو بل سره ناسته پاسته کوئ، یو بل سره ډله او پارټي کوئ په دې باندې. او دا مینې او محبتونه ستاسو په الحیات الدنیا دا صرف په دې ژوند د دنیا کې دي، دا ډېر مختصر وخت دپاره دي، ډېرې لنډې یارانې دي، دا ډېره لنډه دوستي ده، دا ډېره زر ختمېدونکې دوستي ده. ځکه چې ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، بیا په ورځ د قیامت به انکار به کوي ستاسو بعضې د بعضو نه. دا قائدین چې دي، معبودان چې دي، هغه به انکار وکړي د عبادت د اتباعو تابعدارو نه. د خپلو تابعدارو ته به وایي موږ ستاسو د کفر نه خبر نه وو، موږ د دین نه یو خبر، تاسو زموږ عبادت کړی او که نه دی کړی، خو دا دی چې نه م دی کړی بس، بلکې تاسو په حقیقت کې شیطان عبادت کړی دی. نو انکار به وکړي قائدین، یکفر بعضکم، انکار به وکړي قائدین ببعض، د بعضې تابعدارو نه چې موږ تاسو زموږ عبادت نه دی کړی، موږ تاسو نه یې ګمراه کړي، موږ تاسو نه یې تیریستی. او بیا ویلعن بعضکم بعضا، نو ویلعنو بعضکم، لعنت به ووایي بعض ستاسو اتباع یا تابعدار خلک ببعضن په بعضو قائدینو باندې، په بعضو معبودانو باندې، چې لعنت د الله دی په تاسو باندې. اته چې به راته راشوې او د ورځې راتلې او دا غوږ کې به دې راته خبرې کولې چې تاسې زمونږ ډله ده او هغه سړی جنت ته بوځي او هغه په دنیا کې خلکو د مالونه او دولتونه ورکوي او د رشوتونو لارې به درته کولاو کړي، دا به تاسو راتلی نه، موږ ته به م ویل دا اوس دا ټوله لوبه پرې شروع نه ده، ټوله لوبه پرې شروع دا زمونږ پرې پاکستان کې وګوره، خلک په خلکو پر سر پاره ماین دي، نه پلار دی، نه رور دی، نه قوم دی، نه په قبیله دی، نه هغې کې څه داسې خوبۍ شته، دینداري شته، او خلک مړ دی، عاشقان دي خلک، ښځې ځان له پې عاشقانې دي او هلکان پې ځان له عاشقان دي او بوډاګان پې ځان له عاشقان دي او ټول پې عاشقان دي.
مجانین دي او دا هغه سم مجنونان دي. دا وایي یو متل دی وایي ډېر خلک راغلي او ځای په ځای ناست او یو به ویل زه مجنون یم او بل ویم زه پته پکې د اصل مجنون نه لګېدله. نو د هغې به پی ورکول نو هغه به یو به کله یو به وسکل کله به بله وسکل. هغې ویل چې دا اصل مجنون خو پته ونه لګېدله. بیا ورته ویل چې دا پی ویسه او ورته ووایه چې دا پی وسکه او دی کې د هغې یو جامینه په کار ده د لیلا چې دغه دیسي دغه له ورله مجنونانو له هغې موږ هغه مجنونان دي چې جام مینه ورکوو شراهدایي هغه یو سړی دی هلته دا هغه له ویسه موږ هغه مجانین یو. هغه دغه غوا د یهودو په هغې باندې موږ مین شوي. اوس ته وګوره هندوان په غوا مین شوي دي. هغې ته معبود وایي کله ورته مور وایي زمونږ اما ده وایي پوهېږئ په دې باندې. او د دې وجې نه په هندوستاني مسلمانانو باندې قرباني بنده کړې ده او د هغې مولیانو هم جنډې راګېستې د پاکستان خلاف یې داسې او داسې منډې والې او ویلې چې که تاسو په دې مسلمانانو د پاکستان نه ورځئ هندوانو نو موږ لږ وسلې راکوئ چې پرې ورسو. تا ته ګوره او په وسلو ورسو ته د هندو لاندې ژوند تېرې ته به جهاد وکړې مړه تا خو شل ځله دا نه دي ویلي دغه ته د کشمیر مسلمانانو ته چې ځان هندوانو ته حواله کوي موږ ورته ځان حواله کړی دی. دا را جنت دا ټیکهداران چې زمونږ په پاکستان کې دي شاګردان دي دا دي هلته هغې ټیکهداران دي جنت هغې هندوان هم ځان سره به بوځي او دلته دوی د جنت ټیکهداران دي دا ټول خلک به ځان سره بوځي. دا ټیکه اخیستې ده دوی. الحمدلله چې د الله دا کار په ټیکو نه دی د جنت په ټیکو نه دی. نو ځکه وایي ویلعن بعضکم بعضا لعنت به وایي بعضې کشران په بعضو مشرانو باندې چې لعنت الله علی الکاذبین. دروغجنو تاسو به نه ویل موږ ته او ومأواکم النار ځای ستاسو اور دی. زما ځای اور نه و ستاسو ځای اور دی. زه خو تاسو اور ته واچولم خو زما ناصر او مددګار و ځای ترې راوویستم. دا دی ولې راته وګورئ خو چې تاسو د اور دپاره مستحق شاسوي یئ او د جهنم اور کې به اچولی شئ نو تاسو راته ووایئ چې تاسو به څوک بچ کړي د جهنم د اور نه. وما لکم من ناصرین نه وی ستاسو دپاره هېڅوک مددګاران چې بیا تاسو د جهنم د اور نه بچ کړي. نه لات تاسو بچ کولی شي او نه منات بچ کولی شي او نه هبل بچ کولی شي او نه بل بچ کولی شي او نه د ګوټ مړنی هم بچ کولی شي او نه پیر بابا بچ کولی شي نه کاکا صاحب بچ کولی شي هېڅوک هم نشي بچ. هلته په یو شي باندې سړی بچېږي د اور نه چې ښه عقیده د توحید او عمل په طرز او طریقه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او عمل صالح زبردست رهبر دی او زبردست رسونکی دی موږ او تاسو له جنت ته او خلاصونکی دی موږ او تاسو له د اور. وما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د ابراهیم الا ان قالوا مگر دا وینا وا اقتلوه مړ کړئ د ابراهیم لرا او حرقوه یا اوسېږئ د لرا فانجاه الله من النار پس خلاص کو الله ابراهیم علیه السلام له د اورنا. ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې لوی لوی نښې دي لقوم یؤمنون د پاره د قوم ایمان راوړونکي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ویل ابراهیم علیه السلام خامخا نیولي دي تاسو سوا د الله نه بوتان مودت بینکم سبب د مینې او محبت په منځونو خپلو کې فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې ثم یوم القیامت بیا په ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم بعضا انکار بو کی بعض مشران د بعضو کشرانو د عبادت او د بندګۍ نه ویلعنو بعضکم بعضا او لعنت او خیری بکئی بعض کشران مشرانو ته
وما لكم ومأواكم النار زه استاسو اور دے وما لكم من ناصرین نو استاذ فقرا سوک مددگاران چې دینم خلاص کی یو دریو خبرو ته پرې آیاتونو کې اشاره راغله دریو خبرو نمبر 1 خبر دادا تقریر ان الظلمة سنتهم انهم اذا اعيتهم الحجج يلجؤون الى استعمال القوه د ظالمانو عادت ده سنت عادت ته وایي د ظالمانو عادت ده چې کله دوی په دلایلو په میدان کې هار شي او پیل شي نو یلجؤون الى استعمال القوه دوی مجبور کیږي او مایل کیږي استعمال د قوت ته د جبر او ظلم نه کار دی او نمبر 2 في عدم احراق النار دليل على ان الله قادر على ابطال السنن په دې نسیزلو د اور کې ابراهیم لرا یو ډیر لوی دلیل دی په دې خبره چې الله تعالی چې کوم عادتونه الله تعالی په کوم سيزونو کې ایښي دي کوم تاثیرات په کې ایښي دي دغه تاثیرات کله الله پوچ کولم شي او ختمولم شي اور کې د سيزلو تاثیری خیره او آلته د ابراهیم په باره کې ورته ویلي چې یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اے اورا شر سلامتیا کونو بردن شیا خدا سی خم نشي چې یخنی تکلیف ورکې ګوره بردن یخشا خدا سیخ سلامن چې سلامتیای او دروغوالي دیو جنا چې ابراهیم علیه السلام راوته نو په لاسونو کې هغه پړیو هغه شي اسوي کوم پړو باندې چې خپل لاسونه تړلو هغه پړی سوي لاس نو سوي او د ابراهیم علیه السلام پر تندی باندې نری خوله راغلی و نری غوندي خوله مفسرین وایي چې نری غوندي خوله پر راغلی نو چې څوک د الله شي الله د هغه شي بس ابراهیم د الله شوی او الله د ابراهیم بس ځکه خو په داسې ځای کې د دون غټ اور نه صحیح سالم او روغ راوویسته اذا شاء ذلك کله چې الله غواړي نو د سننو او د عادتونو د اشیاء هغه عادات بدل کی او منها هنا تكون الكرامات والمعجزات هي الخوارق للعادات او د دې وجه نه تاسو کرامات ته ګورئ او تاسو معجزات او پیغمبرانو ته ګورئ چې هغه د عادت نه خلاف کار کیږي عادت اوښلیږي لکه حضرت صالح علیه السلام ته قوم وی چې دې کمر نه موږ د پاره بلار بغوخه اوخه پیدا کا زمونږ په مخ کې لنګ شي بس موږ په تا باندې ایمان راوړو حضرت صالح 2 رکعاته مونځ کوي او الله تعالی ته دعا کوي چې الله دا قوم غواړي دا کار وکړه غر اوړه کېده او اوښلېده او د هغې نه بلار به اوښه د نهه میاشتو بلار به اوښه پیدا شوه بلار او اگر هغې په مخ کې لنګ هم شوه او هغې به دونه پی کول چې دا ټول قوم به سکل نه به خلاصېده دونه پی بیا کول نو دا د عادت خلاف اوس کاڼی او د هغې نه اوښه روځي او بلار به روځي او د نهو میاشتو بلار به روځي او بیا هغه لنګېږي او بیا دونه پی کوي چې ټول قوم یې سکي او نه خلاصېږي دا د عادت نه خلاف کارونه دا پیغمبر معجزه ده دارنګې کرامات د اولیاء الله د نیکانو صالحانو کرامات چې هغې په لاس باندې الله تعالی ډېر داسې کارونه کوي دا دې روایتو که په تاسو له راشي حضرمي یو کمانډر دی د مسلمانانو هغې یو علاقې ته تللي دي هلته شګې دي او دغه یو ډېر لرې تللي دي او ورځو مزلې کړي دي دا سامانونه پر یوخانو تړلي دي او دوی یو ځای کې په مانځه ولاړ دي دوی سلامي وکړو شاته اوښې نشته
بالکل درک هم نه لګي چې په کوم طرف لاړې. هغه ملګرو ته وویلې دا زمونږ د طاقت نه بهر خبره ده، په کوم ځای کې به یې ګورئ، راځئ الله ته سوال. هغه امام حضرمي صحابي دی، هغه داسې قبلې ته مخ کړه او داسې ځان په ګوړو شو او ملګري ورپسې ټول داسې پرېوت او دعا کوي دعا کوي یا الله زمونږ د تلو خو لار نشته، په څه طریقه باندې به مونږ لاړ شو. دعا کوي خو چې دعا یې بس کړه چې ویې کاته شاته وخوان ولاړو. دا کرامات دي د اولیاء الله. مونږ د اولیاءو د کرامت نه انکار نه کوو. نیکان صالحان د هغې له الله تعالی د هغه په لاس باندې داسې یو ناشنا کار کوي چې د عادت نه خلاف وي. د پیغمبر په لاس باندې الله یو کار کوي یا د عادت نه خلاف وي. چې د پیغمبر په لاس باندې داسې کار وشي ته معجزه وایي، او که د ولی الله په لاس باندې وشي نو هغې ته کرامت وي. یو دا دی چې ته د پیر بابا کرامت او د لوی ځوان کرامت نو د هغې چې ژوندي وو نو کرامتونه به وو، نو کرامت په دې معنی د هغې د مرګ سره ختم شوی، څنګه چې معجزه د پیغمبر د مرګ سره ختم شي. او د نیکانو صالحانو مړو چې کوم کرامت قرآن ویلی دی نو په معنا د عزت دی، وجعلني من المکرمین. څنګه صاحب یاسین وایي چې وجعلني من المکرمین، ګرځولی ماله د عزتمند دې جنت ته راوستل. دا معنا نو ځکه دی وایي چې ومنها هنا تكون الكرامات والمعجزات، دې وجې نه به تاسو وینئ کرامات د اولیاء او معجزې د پیغمبرانو اذ هي خوارق للعادات، چې اشلونکي د عادت لره ما فوق العاده کار وکړي، په عادت کې نه کېږي اوشي. نمبر آخري خبره دارنګې وبيان الخرافین فی اجتماعهم علی البدع، او دا هغه خرافات او دروغجنو راجمع کېدل په بدعتونو باندې لم یکن ذلک عن علم بنفع البدعه، ندي دا له دې وجې نه چې دوی علم دی چې د بدعت کې ډېر لوی پیدې دي، وانما لعنصر التوادد والتعارف والتلاقي على الاكل والشرب، بلکې بدعتیان دا د یو بل سره د مینه محبت کوي او د یو بل سره تعارفونه کوي، یو بل سره ملاقاتونه پرې خیراتونو کې کوي، پرې اکل او شرب کې پراته دا دې دپاره دا لوبې کوي. كما قال قوم ابراهيم انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او دې سره سره د الله موږ پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې راولي، خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک هم چې مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت الله تباهي کړي. الله زموږ د ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي، خاتمه هم بالایمان کړي. یا الله د کشمیر مسلمانان، د ایران مسلمانان، د فلسطین مسلمانان له نجات ورکړي، او خدای پاک امریکا، برطانیه او فرانس او خدای د یهود او ربا اندوان تباہ و برباد کړي، د خپل قهر په څپېړې وي تباہی او بربادۍ سے مخامخ کړي. خدای د مسلمانانو د جان و مال حفاظت کې وکړي. یا الله یا الله یا الله دا ټکنالوژي ختم کړي، یا الله دا زور او قوت ختم کړي، دا مال او دولت ختم کړي، یا الله دا غلبه ختم کړي، یا الله دا تړنداري ختم کړي. خدای غرق او تباہ کړي، مسلمانان ترې خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه